د دې نه مخکې دوه کارونه ذکر شو. یو دا چې د شیطان وسوسه اچول په زړونو کې، او دویمه دا چې دغه وسوسه الله تعالی ختمول. یعنی شیطان به وسوسه ور واچوله په زړونو کې، الله تعالی به هغه په دلایلو قاطعو سره، یعنی په مضبوطو دلایلو سره به هغه الله تعالی ختم کړه هغه وسوسه. نو یو وسوسه اچولو د شیطان، دویم هغه وسوسه به الله تعالی ختموله. اوس دې آیات کې الله تعالی چې کوم دي دوه تفریعات هم ذکر کړي د آیاتونو کې، او دا هم ذکر کړي چې الله تعالی د شیطان ته دا قدرت او دا طاقت ورکړي دي چې د خلکو په زړونو کې وسوسه ور واچي. نو دا حکمت او دا قدرت د شیطان ته ولې ورکړي، دا حکمت بیانېږي چې دا الله تعالی ولې ورکړي دي. نو دې آیاتونو کې دا حکمت بیانېږي چې دا الله تعالی د شیطان ته د وسوسې اچولو دا طاقت او دا قوت ته دې وجې نه ورکړي دي چې په دې سره دا کافران دی په دې زړونو کې وسوسه ور واچي. نو دا د دې دپاره یو ازمیښت دی، دا وسوسه اچول، چې آیا کله دې په زړونو کې دا وسوسه ور واچوله نو چې په دې وسوسې سره دې په دې وسوسه باندې ټینګ پاتې شي، او که نه وسوسې اچولو نه وروستو چې کله الله تعالی هغه وسوسه په خپلو دلایلو سره ختمه کړي او دې ته ښه د حق واضح شي، بیا دې ایمان راوړي، او که نه د خپله وسوسه ختمي او که نه ختمي. نو دې د دغه دپاره د دې امتحان دپاره الله تعالی د شیطان ته دا قدرت او دا طاقت ورکړی دی چې د کافرانو په زړونو کې وسوسه ور واچوله. نو الله تعالی بیا ورپسې دغه وسوسې ختمولو دپاره خپل آیتونه نازل کړل، خپل دلایل نازل کړل. نو په هغه دلایلو باندې دوی پوه شو، دا وسوسه پې ختمېدله، خو دوی قصدن عمدن د ضد او د عناد د وجې نه دغه وسوسه په ژبو باندې جاري کړله د دې دپاره چې دوی د نبي علیه السلام سره ضد وکړي. نو د دې وجې نه الله تعالی دا د امتحان دپاره دا وسوسه د شیطان د قوت او طاقت د دې وجې نه ورکړلی چې په دې باندې الله تعالی د دې خلکو امتحان واخلي. د مسلمان امتحان پې هم اخلي. مسلمان ته خو چې کله وسوسه راغله، وسوسې نه وروستو الله تعالی دلایل نازل کړل، نو بس وسوسه ختمه شوه، وسوسه ختمه شول. او کافر ته چې وسوسه راغله نو دلایل وروستو راغلل، هغه شبهات ختم شو په دلایلو سره، خو ده بیا قصدن عمدن هغه شبهات نه ختمول، بار بار به هغه سوالات کول. حالانکه دې په دې خبره باندې پوه شو چې دا خبره داسې نه ده. لکه تاسو ته ما د هغې لنډ مثال ورکړی چې کوم زناور په خپله باندې مړ شو، نو دا زناور مردار دی، یعنی الله تعالی په خپل فطرتي مرګ باندې مړ کړو، دا مردار دی. او چې کوم زناور انسان په بسم الله سره د الله په نوم سره حلال کو، نو دا حلال دی. نو کافرانو وی چې کوم زناور الله مړ کی نو دا دې ته مسلمانان مردار وي، او چې کوم په خپله باندې دی مړ کی هغې ته حلال وي. نو حالانکې دا خو داسې نه ده، دا خو د دې څاروي دا بهیدونکې وینه الدم المسفوحه قرآن مجید کې ذکر دي چې دا شیزونه حرام دي، دا بهیدونکې وینه. نو چې کله دا زناور مړ شي په خپل مرګ باندې، نو هغه بهیدونکې وینه چې هغه پلیته ده، هغه د دې زناور په رګ رګ کې حلول وکړي، ټول بدن ته ورننوځي. د دې وجې نه دا زناور موږ وایو مردار دی، د دې خوراک جایز نه دی. کوم چې انسان حلال کړي د الله په نوم باندې بسم الله سره، نو هغه بهیدونکې وینه چې کومه مرداره ده هغه وبهیږي. چې کومه بهیدونکې وینه نه ده نو دا حرامه نه ده، هغه وینه حرامه ده چې هغه بهیدونکې وي. نو موږ وایو چې کوم څیز د وجې نه څاروي حرامېدو، هغه حرام څیز ترې ووتو، حرام څیز هغه ترې ووتو، نو چې کله ترې هغه ور ووتلو نو بس دا څیز پاک شو. هغه کوی کې منګک پروت دی، کوی پاک کوی دی، خو منګک ورته ورلړه شو، نو غوڼ کوی پلید کو. اوس خو ته ډېرې بوکې د دې کوی نه راوباسې، خو منګک ته دې نه رایستې، دا کوی نه پاکېږي. مرداره پکې پراته ده، یا منګک داسې چې هغه پکې مکمل ختم شوی دی، پړسېدلې دي پکې، ډزېدلې دي پکې، یا بل یو مردار څیز ورته پرېوتی دی هغه پکې مړ دی. نو چې کله دا مرداره یې ترې راوکاږله او هغه مخصوص بوکې دې ترې راوکاږلې، او یا چې کوم دی د غوڼ کوی پاک کو، نو کوی پاک شو. ورنه دا کوی پاک نه دی. ولې دا کوی په خپله بذاته پاک دی، خو د دې څیز د وجې نه ګنده شوی دی. نو دا زناور بذاته پاک دی، خو د دې ګنده وینې دا کوم بهیدونکې وینه چې ده د دې د وجې نه ګنده شوی دی. هغه شبهات به الله تعالی ختم کړل، خو دوی به بیا هسې چې کوم دی د مسلمانانو تنګولو دپاره او د ضد او عناد د وجې نه، نو د دې وجې نه الله تعالی د دغه شیطان د دغې وسوسې قدرت بیانوي